أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، مخکنی آیاتونو کې د منافقینو ذکر الله جل جلاله په تفصیل سره وکړو. اوس په دې آیاتونو کې عام انسانانو ته خطاب کوي. الله تعالی فرمایي یا ایها الناس، اے خلقو، اعبدوا ربکم، صرف د خپل رب عبادت کوئ. الذي هاغه رب خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی، د هاغه رب عبادت کوئ. والذین او هاغه خلق من قبلکم چې مخکې استاسو نه لعلکم تتقون، د پاره د دې چې تاسو بچ شئ د عذاب نه. لعلکم د پاره د دې، تتقون چې تاسو بچ شئ د عذاب نه، یعنی متقیان شئ. او چې کله تاسو متقیان شئ نو د عذاب نه به بچ شئ. لعلکم د پاره د دې، تتقون چې تاسو ځان وساتئ د عذاب نه. نو عذاب نه ځان ساتل هم دغه دي چې انسان د الله عبادت وکړي. الذي هاغه ذات جعل لكم الارض چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه. جعل لكم چې ګرځولې ده ستاسو د پاره. لکم معنا ستاسو د پاره، جعل معنا چې ګرځولې ده، لکم ستاسو د پاره. الارض ځمکه، فراشن فرش یعنی همواره، والسماء او اسمانونه بناء چت. الله ځمکه اواره او اسمان ستاسو د پاره چت جوړ کړی دی. دا د الله ته خالقیت بیانوي چې الله د دې ټولو کائناتو خالق دی. وانزل او راوروي من السماء د اسمان د طرفه ماء اوبه. وانزل او راوروي، نازلوي، راوروي مونږ پښتو کې وایي وریږي، باران وریږي، نازلیږي. وانزل او راوروي، نازلوي، دواړه معنی صحیح دي. وانزل او راوروي من السماء د اسمان د طرفه ماء اوبه. ماء اوبو ته وایي. فاخرج نو راوباسي به په هغې سره. اخرج معنا راوباسل، اخرج خروج وباسلو ته وایي، دخول داخلېدلو ته وایي. دا الفاظ بار بار قرآن مجید کې راځي. یو پیره چې تاسو زده کې انشاءالله دوباره به درته آسان وي. نو فاخرج نو راوباسي به په هغې سره. پس سره مخکې ذکر وکړو د اوبو. الله وی فاخرج پس راوباسي الله به پدې باران سره من الثمر، پدې به پدې اوبو سره اوبو. فاخرج نو راوباسي به پدې اوبو سره من الثمرات میوه. الله جل جلاله د دغه اوبو په ذریعه باندې ځمکه خړوب کی او هغه ځمکې نه قوت میلو شي بوټي ته او بوټي میوه ونیسي. فاخرج نو راوباسي به پدې اوبو سره من الثمرات میوه. رزقا لکم چې رزق ته د پاره د ستاسو. رزقا چې رزق ته، لکم د پاره د ستاسو. فلا تجعلوا نو مگر زوی، فلا تجعلوا نو مگر زوی لله د الله د پاره اندادن شریکان. الله سره بیا شریکان ولی پیدا کوي؟ یزدان او اهرمن
دا تاسو ولې د الله سره شریکان کړي دي وایي چې یو د خیر مالک دی او بل د شر مالک دی الله ارسه کوي تخلیق د کائناتو د ذرې نه ذره او د غټ نه غټ دا الله جل جلاله کړی دی لہذا کله چې تخلیق د کائناتو د ذرې نه ذره او د اعلی نه اعلی دا الله کړی دی نو د عبادت لایق هم الله دی شرک کول جایز نه دی حرام کار دی او د مشرکین او د کافرانو والا عمل دی فلا تجعلوا نو مگر زوی لله د الله سره یا د الله د پاره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ وانتم او حال دا دی چې تاسو تعلمون پوهیږئ الله وی خدر ته پته ده چې دا ټول تخلیق د کائناتو صرف الله کړی دی بیا تاسو ته هم دا علم دی نو ولې دا الله سره شریکان جوړوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین نن دا بس ته ان شاء الله نور به بیا سبا بیا ورته وګوره یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا ربکم الذی اعبدوا صرف د خپل رب عبادت کوي الذی هاغه رب خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی والذی او هاغه خلق من قبلکم چې مخکې اوس تاسو نه لعلکم د پاره د دې تتقون چې تاسو بچ شئ د عذاب نه جعل لکم الذی هاغه ذات جعل چې ګرځولی یې لکم ستاسو د پاره الارض ځمکه فراشن فرش همواره والسماء او اسماننا بناء چت وانزل او راوروي من السماء د اسمان د طرفا ماء اوبو فاخرج نروباسی پاغی سرا فاخرج نروباسی به پاغوبو سرا من الثمرات میوه رزقا لکم رزق ستاسو د پارا فلا تجعلوا نو مگر زوی لله د الله سرا اندادن شریکان یا الله د پارا شریکان وانتم او حال دا دی تعلمون چې تاسو پوهیږئ